چې مازدیګر به شما به الله ته مخ ما به الله څه دې راله مقرر کړي دي راولېږه که نه د هغه انسانانو زړونو کې ور واچوه ماښام خو رانږدې شو ګرانو کتونکو الب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه او بې څوکه خلکو سره تعاون جاري ساتلی دی زما خوا کې دا ناس ښځه او خاوند دي خو تاسو په دې کرسۍ دا انسان وینئ نو دې د هېڅ کار جوګه نه دی او په ده باندې مرګي بیماري ده نو چې کله مرګي بیماري وي نو دې په ځان نه وي خو دا ښځه ورسره ډېر زیات محنت کوي او د دې نه به اورو او بیا به چې کوم دی نو د دې خاوند سره خبرې ترې کوو د دې ځای ځایي اوسېدونکي د عمرزو خو غربت را په مخه کړي دي کور خپل نشته او نن چې دلته راغلي دي نو وي کډی راته وغورځوله چېرته لاړ شو په دې نیت راغلي دي زه د هغې نه پس ویډیو ته کښېنوم یعنې ویډیو له نه دي راغلي او ویډیو کولو ته هم تیار نه خو ما ورته خپل یو خبره وکړله چې یاره چا سره ډار نه دی لګېدلی زمونږ خو چې څه وس دی نو هغه تاسو سره کوو مزید چې کوم دی تعاونه به تاسو سره خلک کوي نو د دې خبرې به ورو څنګه رالی ژوند څنګه تېرېږي جی بس دا ونیسئ ځان سره زما دا کور والا دی د مرګو بیمار دی ټول مې ورده باندې ښه باندې مې چپه راځي په اوږدو مې پرې راځي 3-4 غنټې بېهوشه وي بچي مې نشته له ده د دماغ علاج دی په خپله باندې بیماره یم زما هم ډېر علاج لګي اوس مې نه کېږي هېڅ اسره مې نشته بس خور مور کاکا ماما چې را سره څه لاس امداد وکړي په هغې باندې مې وخت تېر کړو نور په هغې هم مخ نه تېرېږي په دغې باندې هم کار نه کېږي زما د خاوند علاج دی دا غټ غټ علاجونه غواړي 7 لکه روپۍ پرې لګي یا زما سره نشته چې زه پرې ولګوم په خپله بیمار یم 2-3 لکه ډاکټران راته وایي پته لګي زه په څه باندې ځان له علاج وکړم بیا د کرۍ په کور کې ناسته یم ساعت په ساعت راته وایي کور خالي کړي 500-600 روپۍ میاشت رانه غواړي له هغې هم زه نشم کریانو له کله لوښي خرڅ کړم او کله بیټري خرڅ کړم چې رور خور راله څه کړي هغه څیزونه مې ما غوڼه خرڅ کړو کریانو له او د خاوند علاج له نو هېڅ اسره مې نشته دی هېڅ درک مې نه لګي بغیر د الله نه مې بل اسره نشته زه دې ځای ته رالم اخري ما د حکومت دروازه وټکوله د علم خان رور له رالم د سره مې خبرې وشوې د راته ویلې چې زه به ستا ویډیو هم وکړم ستاسو جړه فریاد به زه وړاندې کړم نو زما ټول ورونو خویندو مالداره خلکو ته او حکومتي چارواکو ته زما دا خواست دی سوال ورته کوم منت ورته کوم چې څوک هم د وس خاوندانې او ما سره څه وس لاس امداد کولی هم شي زما دا خاوند دی معذوره دی په لاسو خپو روغ دی په ظاهره خسم ټیک ټاک دی خو کار روزګار هېڅ نشي کولی کور کې ماته ناست دی بس زه په خپله مشین ګانډل کوم په هغې وګټم په هغې باندې خاوند له علاج کوم کور خرچه میلمه غم ښه دي نو ماته ډېره زیاته ګرانه ده نور څه خدمت کوئ څه کار کوي پرتوغونه تاسو یې څه جی مشین کوم ګانډل کوم هغه هم کله وي او کله نه وي نو په هغې باندې مخ نه تېرېږي خویندې میندې م راسره ډېر لاس امداد وکړو په هغې هم نه کېږي هر سړي ته خپلې ذمهوارۍ ور په غاړه دي نو زه اخري تنګه شوم اخري زه دې ځای له رالم اوس دې وخت کې غټې غټې اوښکې تاویږي څه احساس درکوي څه یاره سر پښتانه دې ځای ته تلیم نه نه مې چاته د اوسه پورې جړلي دي نه مې چاته فریاد کړی دی خو اخري تنګه شوم اخري دومره تنګه شوم چې زه تاسو ته نشم ویلی زما خوبونه ارام دي زما د شپې خوبونه نشته غمونه او سوجونه ذهن مې لاړ ذهن یاداشت مې لاړی ټول د غمونو د لاسه د خفګان د لاسه چې خدای دا زه څه وکړم څه به کېږي د ده خاندان دی ښه غټ خاندان دی ښه پکې د وس والا هم شته خو 1 روپۍ لاس امداد هم راسره نه کوي ستاسو واده وشو بیا ډېر خلک ورته وایي چې خاوند خو دې بیمار دی په بیمار خاوند باندې واوښتلی چې پرېږده دا ماته ډېرو خلکو ویلي دي زه ورته وایم نه د ده سره زما قسمت شوی دا فیصلې په عرش کې کېږي دا الله کوي دا الله ماله راکړی دی د ده زړه ته به خدای کتلي وي د ده دې زندګۍ ته به الله پاک کتلي وي زه یې ورته په قسمت کړم ما یې ورسره دومره برداشت راکړو دومره یې ورسره حوصله راکړه چې د ده خدمت ما تر اوسه پورې وکړی شو اوس زه په خپله هم بیمار یم دومره سخته بیمار یم چې زه به تاسو ته څه څه ویم خو د بیمارو مې شمار نشته زه دی اوس چې دی ما ته په ځمکه پرېوځي په لار کوڅه پرېوځي بهر نه ماشومان رامنډوي ښځې رامنډوي یا باجي راشه که نه په خاوند دې بیا چپه راغلې ده ماشومان راشي باجي راشه په خاوند دې بیا چپه راغلې ده نو چاته چغې سورې کوم چې څوک یې راله کور ته راوړي په ډنګ ډولۍ یې راله څوک راننه باسي کټ کې راته 3-4 غنټې بېهوشه پروت دي دا مخ ته د 20 پیرې شلېدلی دی
دا غوږونه دا سر د شل پیرې مات شوی ام زما په خپل لاس دی یو ته سوال کوم بل ته سوال کوم بیا د زه هسپتال ته وړم ډاکټرانو لې وړم نو علاجونه خو ورو پسې کېږي ستا غوږ پرده بسه شلی دی یاره چې دې به خارښ کوو ما به پکې ډکې وخه هغې کې بیا ما له یو ډاکټر د دې صفایي وکړله داسې کمپاوډر هغه را د غوږ صفایي کوله نو بس په هغې کې هغه کمپاوډر زما د غوږ د پړله شلولې هغه اوبه بیا ورننه ایستې سرنج بیا ور دغه هغه وخت کې دی ډېر وړاندې درد وکړو بس هغې سره زما د غوږ پړله شلېدلې ده ډېر وخت یې وشو نه علاجونه کوم اخوا دې خو علاج کوم علاجونه خو به ډېره پیسه کېږي ډېره پیسه غواړي ډاکټران راته وایي په دې باندې 2 لکه روپۍ لګي د دې به اپریشن کوله به ټیک کېږي نو ما سره 2 لکه روپۍ کم دي د خاوند ملاج دی وایي په ډبګرۍ کې ډاکټر دی اسلام آباد کې ډاکټر دی 25,000 روپۍ پیرې د 2 کاله 3 کاله مسلسل علاج دی دې سره به دې ټیک شي زه یې پسه وکړم وروره زما یو د خدای سره شته او نور مې هېڅ نشته ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړه ستاسو نوم دی معراج ګل معراج ګله دې کورواله دې دا خبرې وکړې څومره خدمت یې ستا وکړو ډېر وخت خدمت یې وکړو زما خدمت یې ستا یې او بالکل په ما دومره انسان دی لکه د پاس اسمان په ډاکټرانو هم دې ګرځئ او د بار نم دې راولي او نو بس د بار ما نور څوک راولي ما څوک دي زما خو به د خدای سره شته نور مې څوک دي اورې څو پرې دلته دیاړي کوله مزدوري مې کوله د سبزو والا سره څو پرې دلته بیمار شوی یم او علاوه خبره چې ګاډو والا به زه به د ګاډو کې به بوتلم کور ته ډېرو خلکو به زه ویله کوي دا د کوم ځای دی د کوم ځای ته یې بوځو ډېر بوت ویله که دا خو د هغه ځای دی مونږ یې بوځو تاسې ته خلاص یې همدارې زما د ویانو چې ایماني خبرې زه پرون هم ګرځېدلی یم هغه بل پرون هم ګرځېدلی یم زما دومره وس نه کېږي د ویې وس مې نه کېږي چې مخکې به زما په 500 روپۍ کار کېده نو اوس مې په 1500 نه کېږي نو هغه خبره چې زه یې چیوله را پیدا کړم وړولې را پیدا کړم اوس خو تا چې ښه پته چې دیاړي مو کې د کور سبزي دي ګراني ډېره زیاته ده ښه کله چې روژه کې اوړه درلوله څومره اوړه یې درلودل نو څه دي دی جویم پیاله پېشمنۍ اوړه نه و راکړه نو د 500 روپۍ اوړه راوړه بس داسې یو سیر یو نیم سیر به و ګران دی ښه اوړه او نور راته نه میلاویږي هغه ما یو 2 ماښامه وخت کړل او بس بیا دی ډېر زیات خفه و ده بس هم جړل دی معمولي خفګان چې وکړم بیا پې چپه راځي ما ورته ویلې هغه ذات پیدا کړي و هغه هم ساتي هغه به یې راله رارسوي ما له چې الله پاک څه مقرر کړي هغه به ما له د دې ور دروشله راوړي چې مازدیګر به شما به الله ته مخکې ما به الله څه دې راله مقرر کړي دي راولېږه که نه د هغه انسانانو زړونو کې ور واچوه ماښام خو رانږدې شو ډېر خدای دې در چا سره وکړي دومره صبر رانه هغې کې پاتې شو چې بیا ما نور ګاونډیانو له ورکړه ما به درته ویل وګوره زه ښه ګرانو کتونکو د دوی دغه غوښتنه ده چې د علاج د هغې علاج څوک وله یو 2-3 مرلې ځای والي نو دوی تنبو به پکې ولګو خو جون به کوو دغه نمبر ځان سره نوټ کړئ 0323 92 145 خو ګرانو کتونکو بې ځایه مه تنګوئ چې نمبر بلاک نه کړي پښتانه دي بې ځایه تنګ نه کړي بې ځایه کال ورته مه کوئ خو مدد ورسره کولی شي نو بلکل ورسره وکړئ چې نه وي نو د کال حق هم ورسره بې ځایه نه جوړېږي د زړه ته وګورئ د خفګانونو ته وګورئ د سختو ته وګورئ او په دې لحاظ سره مدد وکړئ هېڅ نه جوړېږي خو ډېر کالونه وکړئ نو څه ترې جوړېږي نه نو دا د مجبورۍ نه دې ویډیو ته راغلي د مستۍ نه دي راغلي او تاسو دغه خبره کوئ چې یاره دا خدمت بند کو دا ویډیو بند کو دا بند کړو کنځلې به بندې شي نو هغه تاسو تکړه شئ چې څه کوئ هغه کوئ دغې سره مې هېڅ کار نشته معاملات به د الله سره ټیک کوو د انسانانو سره نه په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر هم دی خو موږ سره مدد کوئ نو بیا به دوی راغواړو او په دې کیمره به یې ورکوو او که نه تاسو ایخ په نیغه دوی سره کوئ نو هم ډېره ښه ده او خو موږ ته رالېږئ نو دوی ته په ټلیفون باندې ووایه چې الیب خان له مې دومره پیسې ور ولېږلې دی رسید دی ورشه دا پیسې ترې واله نو بلکل به یې دوی له ورکوو نو تعاون ورسره وکړئ مرسته ورسره وکړئ او دا مشکلات یې ختم کړئ او د دې لپاره دا ویډیو هم در سره شیر کړئ زموږ د طرف نه دغه وس کېږي چې دا وګورئ
دا مې د له دې لپاره هم کپړې درکړې صحیح ده او دې کې ستا هم ښه نوې کپړې دي او د دې هم پکې ښه نوې کپړې دي او دا به ځان سره وړو نیسي ښه رب العالمین دې د دې نه هم زیاته کامیابي درکړي رب العالمین دې د دې نه هم زیات کامیاب کا او خدای دې د ډېر عمر خاوند کروره او چې ته ژوندی د ټول باد نه دې رب العالمین وساته شپه ورځ خپل تلاوت او کروره بس داسې ووایه چې خپله کور راته نسته دوا کوي جی انشاءالله پښتوني خبرې نرې کې او د پښتنو سره غریبانو سره مرسته کې نر سړی خو او دا چا پروګرامونه نه دې په خوښه ریډیو باندې اورم نو نه مې لیدلی وې دا مې پیله ځل دی چې مې ولیدې خو چې صرف خبرې دي دا نرې اورم نو زړه مې من غټ شي هم کاش چې دغه شانته پښتانه دغه شانته صحیح خلک زموږ په دې معاشره کې لږ صحیح واوې نو زموږ دا معاشره به ټیک وه زموږ دا وطن او رب العالمین دې کامیاب کا اوټونو ته ولاړې نو خپل اوټ خو مې د اوس نه درکړی دی او خدای دې مخکې بوځه بس خدای دې ترقي درکړه چې زمونږ د دې وطن د ټول وطن د رب العالمین مشر کا دا غلو دا دوکباز دا ډاکومار دا کرکشن والا دا ټول د رب العالمین خپل کورونو ته بوځي او رب العالمین دې ستا غونته کې مشر مونږ له په دې وطن باندې مقرر کړي چې زمونږ دا ملک دا دماکي دا برناقه مړي او دا ظلمونه زیتی دا ختم شي او ستا غونته کې انسان مونږ ته ضرورت دی راته پکار صحیح ګرانو کتونکو ضرور یې تعاون کې ډېره